الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له، وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له، لا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ولا مماثل له، لا ولد له ولا والد له، لا أصل له ولا فرع له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. سورة بقرہ اول سپارہ آیت نمبر 82 83 84 اور 85 اور 86. دے آیاتونو کے اللہ تعالی د موسی علیہ السلام د زمانے د انسانانو او د بندگانو نا
د اغستی عهد ذکر کئی. موسیٰ علیہ السلام دا طریقہ وا چې کله با الله تعالی څه آیاتونه او عهد راولے گلو نو موسیٰ علیہ السلام با ټول قوم را جمع کړو، ټول قوم لبه خبره وکړه، هغه به په دې باندې گواه کړو. او دا خبره یاد ساته زمنګ مسلمانان د قرآن نه ځان خلاصولو د پاره یو خبره کوي، یره دا آیاتونه بنی اسرائیلو تراغلی دي او دا پلان کی تراغلی دي چې په دې خبره پوه وي. دا دین چې ده دا د آدم علیہ السلام د زمانه نه 19 تر آخری انسان پورې یو دین ده. په دې کې چې کم اصولی مسائل، قواعد او قوانین دي دا د ټولو د پاره یو ده. بعضی فروعی احکام چې هغه علاقه، موسم، عرف، لوکیشن سره تعلق لري، هغه الله تعالی پریخي دي، هغه الله نه دی بیان کړي. هغه کې نبی ته حکم کړی دی وشاورهم فی الامر، انتظامی امور او بعضی قومی امور، موسمی امور، عرفی امور، رواجی خبره، دا الله تعالی د شورا په فیصله باندې پرخي. بیا چې الله تعالی کله یو نبی راولیږي هغه ته الله احکام ورکی، تورات ورکی، نو بیا چې کله دا تورات والا پیغمبر وفات شي نو دا احکام فنا شي، خلق پکې ګډوډ وکي، څه احکام خلق هیر کی، څه احکام خلق بدل کی، تحریف پکې وکي. نو بیا الله تعالی چې مختکم نبی لکتاب ورکي نو بیا الله تعالی هغه خبرې نه را لګي چې کمی خبرې په زړه کتاب کې بحال پاتی وي، چا بدلی کړي نه وي، چا پکې تحریف نه دی کړي، چا داغه په ځای باندې بل شی نه دی روان کړي، نو هغه خبرې الله تعالی پریږدي ځکه چې هغه خود مسلسل روانی دي، خلکو کې عملم شتا، خلکو بدلی کړي هم نه دي، خلک یې مني هم، د خلکو په عمل یا اقرار هم ده، خو چې کمی خبرې خلکو بدلی کړي دي هغه په اصلي شکل بیا راولیږي. کمو کې تحریف شوی دی هغه په اصلي شکل بیا راولیږي. بیا دا دین دا نبی په خلکو باندې نافذ کی، بیا وخت تیریږي چې کله بیا ګړبړ پکې راشي، بیا الله تعالی بل کتاب راولیږي. دا تیر کتاب کې چې کمی خبرې ګړبړ شوي دي، ورکی شوي دي، خاورو لاندې شوي دي، یا بدلی شوي دي، یا د هغه په ځای خلکو نور شیان راغستی دي، لکه منګه د اسلام په ځای د انګریز قانون لاګو کړی دی، نو بیا الله تعالی هغه خبرې بیا راولیږي، خو چې کمی برقراری دي هغه نه چړي. او کم فروعی امور چې دي بعضې چې الله تعالی یو قوم ته د یوې علاقې په سطحه، د موسم په سطحه، د هغوی د لوکیشن په سطحه بعضې امور ورکړي دي، او بعضې قومونو ته د هغوی د تبدیلی ضرورت وي، الله تعالی په بدل شکل کې راولي. دا قرآن آخری کتاب دی، آخری نبی باندې راغلی دی، د هر هغه خبرې نه دي ذکر کړي چې کمی تورات کی ذکر دي، انجیل کی ذکر دي،
زبور کی ذکر دی، آسمانی صحیفو کی ذکر دی، او چا بدلی کړي نه دي، فنا شوي نه دي، ورکی نه دي، هغه خبرې په هغه ځای پریښي دي. کمې خبرې چې هغو قومونو خوړلې وې، نسیه منسیه یې کړې وې، هېرې تېرې چې ورته وایي، ګردونو لاندې وې، بدلې کړې وې، تحریفات یې پکې کړي وو، هغه خبرې الله تعالی دوباره راولېږل. خلک وایي قرآن کې ډېر شیان نشته، دا ځکه نشته چې دا کم څیزونه الله تعالی نه دي ذکر کړي، دا یې مخکې ذکر کړي. دا په آسماني کتابونو کې راغلي دي. مونځ خلکو زده کړی دی، خلکو ته معلوم دی، دومره رکعته دی، فرض دی، او داسې کولی شي. نو بس دا الف با تا سا جیم پټې مخکې الله تعالی پړاو کړې ده، خلقو یاده کړې ده، اوس دوباره دا پټې بیا نه پړاوئ. کمې خبرې چې نه دي پړاو، قوم ورکې کړي دي، خوړلي دي، هېرې تېرې کړي دي، خاورو لاندې دي، هغه یې ذکر کړي. خدا کتاب راغلی دی مسلمانانو ته. چا ته راغلی دی؟ د دې کتاب نه بني اسرائیلو سره یوازې څه تعلق شته، د دې کتاب نه عیسایانو سره انفرادي طور باندې څه کار شته، نه یې ملحدینو سره یوازې څه کار شته. دا ټول امت ته راغلی دی، او په امت دعوت کې بني اسرائیل شامل دي، په امت دعوت کې عیسایان شامل دي، په امت دعوت کې ملحدین شامل دي، په امت دعوت کې تمام گمراہ فرقے شامل دي، او په امت اجابت کې مومن مسلمان دی. نو په دې قرآن کې چې کومه خبره راغلې ده، او کم مولا وایي چې دا د فلانی د پاره ده، نو دا مولا نه دی، غل دی. دا څه شی دی؟ دا غل دی. الله تعالی دا اوس دا ګورئ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دا آیت کې بني اسرائیل ټکی راغلی دی که نه دی راغلی؟ خو پکې اوله مسله دا ده چې تاسو به د الله نه سوا د چا عبادت نه کوئ. نو آیا به الله ته به عبادت یوازې بني اسرائیل کوي، موږ به نه کوو؟ هلکه دا امر موږ ته دی که نه دی؟ مور پلار سره به ښېګړه کوئ. نو دا مور پلار سره ښېګړه صرف یهودو دپاره وه، موږ به نه کوو. معلومیږي چې دا آیتونه که نوم یې د هر چا اخیستی، احکام پکې د چا دي؟ د ټول امت دپاره دي. نو دلته الله تعالی هغه احکام ذکر کوي چې هغې زمانې نه زمونږ پلارانو نیکونو ته الله تعالی را لېږلي. وبالوالدین احسان وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. الله فرمایي کله چې موږ پوخ لوز واغستلو د بني اسرائیلو نه، لا تعبدون الا الله. دا په کلب د خبر کې دی، خو دې ځای کې دا راغلی دی په ځای د انشاء د امر او د نهي په حکم کې دي. الله تعالی فرمایي ما پوخ لوز واغسته چې لا تعبدون الا الله. اول خبره دا ده چې انسانیت نه ما د دې خبرې پوخ عهد غستی دی چې تاسو به غلامي بندگی نه کوئ مګر د چا به کوئ؟ صرف د الله به. اوس بندگی په امت کې بلا شی گمراه فرقې دي. چا بندگی یو شي سره وتړله، چا بل شي سره وتړله. خلقو له دا تأثر ورکوي چې بندگی خو مانځه ته وایي، لہذا منځ به صرف الله ته کوو. څوک وایي چېره روژه به صرف الله ته ساتو، څوک وایي چې عبادتونه به صرف الله ته کوو. نه، لا تعبدون الا الله کې بندگی، غلامی، غیر مشروط اطاعت، دا ټول په دې بندګۍ کې شامل دي. خبره منل، بلا چون و چرا خبره منل، بلا چون و چرا د سړي د حکم تعمیل کول،
د چا غلامی کول، چا پورې چمچه چمچه کېدل، د چا غایبانه چا نه خوف کول، په نه لیدو د چا په خفګان او د چا په پریشانۍ او د چا په ناراض کېدو باندې خفه کېدل او یریدل، دا ټول بندګۍ کې شامل. نو الله تعالی فرمایي چې دا ټول کارونه به زما نه سوا د بل چا نه کوي. مسلمان تباه ولې دی؟ مسلمان صرف اور صرف عبادتونه الله ته کوي، نور ټول کارونه غیر الله د پاره کوي. چا د پاره کوي؟ ټول کارونه. اطاعت د غیر الله، بندگی د غیر الله، خبره منل د غیر الله، قانون د غیر الله، تعظیم د غیر الله، په نالی دو غایبانه د چا خفګان نه یریدل. دا ټول مسلمان نن دلته ناست وي، یو سړی وي نه خو دې ځای کې یوه نیمه خبره نه کوي چې هسې نه که دا حق مې وویلو هغه به ناراضه شي. دا بندګي ده. د حق په مقابله کې د چا خیال ساتل، دې ته بندګي وایي. الله فرمایي دا تاسو نه ما عهد اخیستی دی چې دا به صرف زما کوئ. ما تاسو له مثال درکړی و، زما مثالونه د خلکو ډېر خوښ نه وي، وي چې ته لږ خراب مثالونه ورکوې. نو ما تاسو ته د جنت مثالونه خو نشم درکوی، نه مو جنت لیدلی دی، خو د دنیا کې چې کوم شی چا ډېر لیدلی وي بس پې پوهېږي. دا ښځه چې ده که نه، ښځه چې کله نکاح کوي ورته وایي چې ستا د نفس مهر وغیره دا ټول واک اختیار تا پلاني له ورکړو. هغه ورته چې دې خبرې کې دې ښځې دا ویلي دي چې خاندم به چا ته نه، هلکه پیار به چا سره نه کوم، مینه به چا سره نه کوم، څملم به چا سره نه، کوکې به چاله نه ورکوم. دا یوه خبره هم نه ده کړې. خو چې د سړي بچی دی هغه په دې پوهېږي چې کله د نفس تمام اختیارات تا یو سړي له ورکه، نو دا څومره خبرې چې دي دا ټولې خبرې صرف د سړي سره وتړلی شي. اوس که یوه ښځه صرف پرتوغاښ دې خبرې سره وتړي، وایي چې صرف به پرتوغاښ بل چاله نه خلاصوم، نور خو په مزې پیاره مرچا سره کوي، کوکې م وله ورکوي، ګډېږي مرچا سره، پټوانه مرچا سره وباسي، فلمونه م هر چا سره جوړوي، غېږې م هر چا سره میلاوي. وایي چې نه نه الله مې دې وساتي، ما خو نکاح چا سره نه دی کړی. نو دا د خره لور ده. د چی لور ده؟ دا تک شنه د خره لور ده. نکاح یوازې پرتوغاښ سره تعلق، نکاح خو د ټولو خبرو سره تعلق لري. دقسې عبادت دی. مسلمانان وایي چې عبادت به د چا نه یې لمونځ به چاته نه کوو. دا مسلمان د هغې کنجرې ښځې په مثال دی. کومه کنجره ښځه چې خاوند سره نکاح وکړي نو 500 حرکتونه ټول پردو سړو سره کوي، یو پرتوغاښ سره یې خاوند تړلی دی چې دا به خاوند نه سوا چاته نه خلاصوم. نو تاسو دا خبره ښځو سره منئ؟ دقسې الله تا سره دا خبره نه مني چې صرف عبادت ته ما سره وتړلو چې سجده به بل چاته نه لګوم. نو دا نور بار څه کوي؟ الله فرمایي دا نور هم هر څه زما دي. لا تعبدون الا الله، دغه معنا ده. پې ورسېدی؟ خدای دې وکړي چې پې پوه شي. یوه خبره. دویمه خبره، وبالوالدین احسانا. دویم حکم الله فرمایي چې ما بني اسرائیلو نه واغسته عهد، ستاسو مشرانو نه. د بني اسرائیلو دا معنا نه ده چې کني یو قوم نه، زموږ مشرانو، موږ نه مخکې تیر دي، زموږ مشران وو چې هغو سره کوم عهدونه شوي دي موږ سره عهدونه دي. وبالوالدین احسان. الله تعالی فرمایي چې ما پسې دویم نمبر که د چا حق دی په دنیا کې نو هغه د چا دی؟ د مور پلار. اوس خو دا ترتیبونه وران شوي دي. زه خو په ډېرو خبرو، په ډېرو حقو خبرو زم نشم غږېدی، ځکه چې الله دې رحم وکړي بس څوک
اوس ترتیب وران دی. اوس مور پلار ډېر رستو درجه کې دي. استادان ته مخکې دي، پیران ته مخکې دي، ملایان ته مخکې دي. موړ ډېرې خبرې دي، په ژبه باندې هم ډېره غټه دانه ده. وبالوالدین احسان. الله فرمایي زما لویه، زما عبادت، زما غلامه، زما بندګۍ نه علاوه په دنیا کې په مخلوق کې ټولو نه اوچته درجه بیا صرف د مور پلار ده. ځکه الله تعالی ځان پسې راغستی. وبالوالدین احسان. مور پلار سره ښېګړه کول. اوس ښېګړه ما درته ووایي چې هر چا د هر ټکي نه ګوده ایستې ده. لکه څنګه چې ښځې د نکاح ټکی تقسیم کړی دی. نکاح یې راوړی دی پرتوغاښ سره یې تړلی. بس چې د ښځې تر څو پورې پرتوغاښ نه دی خلاص، نو دی که چا سره څم کوي نو دا نکاح دا وی جایز دي. دا خو ما نکاح هغه سره نه دی کړی، تشه کوکۍ مې وله ورکړه. دارنګې د عبادت مازغه هم خلکو ایستي دي، راوړلو سجدې سره یې وتړل. همدارنګې وبالوالدین احسانه. مور پلار سره ښېګړه کول. د مور پلار ښېګړه هم خلکو راوړله نفلو سره یې وتړله چې مور پلار ته صرف جیو جان کوه. نه. وبالوالدین احسانا. د احسان تعریف ما مخکې کړی و، تاسو ته به یاد وي. احسان توازن ته وایي، برابرۍ ته. خو دلته دا برابري کیږي په حقوقو باندې. برابري په څه شي کیږي؟ په حقوقو پوره کولو باندې کیږي. وبالوالدین احسانا. مور پلار سره احسان کوه، حقوق یې ادا کا. تاله جامې کولې ته وله اوس جامې کوه. تاله مزدوري کوله، تاله پخه راوړله، نو ته اوس مزدوري کوه، پخه یې وله راوړه. ته د چا دروازې ته نه ودرولې نو د چا دروازې ته یې مه ودروه. تا سره سپکې سپورې نه کولې نو ته ورسره سپکې سپورې مه کوه. تا ته زړه کې بغض و عناد نه ساتلو نو ته زړه کې ورته بغض عناد مه ساته. تا سره حسد نه و ته ورسره حسد مه کوه. ستا د هرې ښې بدې خیال ساتلو. واده به را روان و په کلي کې، اختر به را روان و، مخکې نه به یې تاله جامې کړې وي او ستا د طبیعت مطابق جامې به یې دله کولې. نو اوس ته همدغسې کوه. دې ته ویلی کېږي احسان. خلکو احسان راوستو تشې ښېګړې سره یې وتړلو. د هر ټکي نه کلمې ایستي دي، څه پاتې نه دي. مسلمانانو ته یو مونځ په دې ورثه کې پاتې دی، بس نور هېڅ شی نه دي پاتې. وبالوالدین احسانا. د مور پلار حقوق ادا کوه. وذی القربا. دا ذی القربا والیتامى والمساکین د احسان لاندې راولي. لکه قرآن کریم په بل ځای کې وبالوالدین احسانا وبذی القربا بای ذکر کړی ده. دقه احسان د لاندې نور څیزونه هم راوستي. څه مطلب؟ چې حقوق څنګه د مور پلار ادا کوي، دقسې د رشته دارو هم حقوق ادا کوه. د رشته دار حقوق دا نه دی چې دروازه ورته خلاصه کړه، ښځې سره نغري غاړې کې کېنوه. دا حقوق نه دي، او نن سبا خلک همدغه حقوق ګڼي. وبذی القربا. احسان کوه رشته دارو سره، د هغوی د حقوقو خیال ساته، د هغوی دعوت درته کړی دی، دعوت یې قبول که. غم یې شوی دی، تعزیت یې وکړه. دعا وله مه کوه، تعزیت یې وکړه. تعزیت و دعا وپېژنئ مسلمانان. د دلته چې کینې دا خو یې وپېژنئ. تاسو چې د چا مړي ته لاړ شئ هلته تاسو دعا به وکړو، نو خدای دې کور آباد کړه. تا ته خو په کار دي چې ته خو دا کار نه کوې، ته به دعا نه کوې. ته چې د چا مړي ته لاړ شي ته به تعزیت ورته کوې. تعزیت تسلی ته وایي. دا سړي په خوا کې به کښېني، ورته وبهیي چې غم نه دې خبر شو. د عربۍ ټکي ضروري نه دي چې ان لله ما اخذ وله ما اعطى.
وعنده كل شيء بمقدار. دا څه فرض خبره نه ده. کینه ورسره ورته چېره پریشانۍ نه دې خبر شو، دومره در باندې غمجن یو لکه چې په خپل ورورو په زوی سړی غمجني او تا سره په دې غم کې شریک. الله تعالی دې تا ته صبر درکړي، تا له دې الله بدلي درکړي. موږ ټول کلی قوم تا سره غمجن، هېڅ پروا مه ساته. انشاءالله موږ به دې ورونه عزیزان هر نمونه مرسته به دې کوو، مه خفه کېږه. دې ته تسلي وایي چې لاړ شې دا وکړې نو ثواب دې وګټلو، او چې لاړ شې دوا به وکړو نو ګناه دې وکړه. څه شی دې وکړه؟ ګناه دې. دین دې بدل کړه، دین دې بدل کړه. نو الله تعالی فرمایي د رشتہ دارانو حقوق ادا کا، چې مړ شي تسلي والا ورکه. خوشحالي ده ورسره خوشحالی کې شریک شه، غم دی غم کې شریک شه. بیمار شه ډاکټر له یې بوځه، پیسې ورسره نشته د پیسو مدد ورسره وکړه. دې ته حقوق وایي. مسلمانانو دا شی راوړلو سلام سره سلام علیکم خیر جي خیر جي دا جي زمونږ د پلار نیکه دوستان دي په دې ځای ورته لاس کېږدي نور چې داسې تېر شي خدای دې بې خوبه څه چې ودي. مسلمانه یو شی دی نه دی پرېښی. او ستا ملا دعا کوي یا الله امریکې له شکست ورکړي. کښېنه کښېنه دې نه سړي بچیه، امریکې له شکست ورکړي. څه ټوکي تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله طریقه پرېښې ده. تا ته په بدر کې ښودلي دي چې په دعا باندې کفر ته شکست نه میلاویږي. که په دعا باندې کفر ته شکست میلاوېدی زما نبي نه لویه بهترینه دعا د هېچا نه وه. هغه ولاکه به درته وتلی وی، تورې م ورسره نه وې، 8 تورې وې ورسره، اوښان نه وو، اسپې نه وې، زغرې نه وې، ټینکونه منکونه خو خودم نه و. بیا یې درته په احد کې وښودل چې په خیرو باندې کفر ته شکست نه میلاویږي. بیا درته خندق کې وښودل. کم کم جنگ کې تا ته رسول الله دا نه دي خو عملاً یې درته ښودلي دي چې په خیرو دشمن ته څه نقصان نه رسي. نو الله تعالی فرمایي رشتہ دارانو حقوق ادا کا. تشو چای پیالې سره یې مه تړه، یاره راغې ښه لاس مې در سره میلاو کړو نو بیا نور څه وکړم. نو لاس میلاول څه داسې ډېره غټه توره خو ولاکه ده، خو نه میلاوول یې بده ده. میلاوول څه غټه توره نه ده، خو نه میلاوول بده خبره ده. رشتہ دارو حقوق ادا کا. بې واده ده واده والا وکړه. ستا لور ځوانه ده د رشتہ دار د زوی ځوان دی، مناسبه رشته ده ورې کوله. بیمار دی سړی نشته چې ډاکټر ته یې بوځي ته ورسره ډاکټر ته لاړ شه ګاډي کې ورسره کښېنه. سړی شته خو پیسې ورسره نشته، پیسې ورسره خیال پې وساته، یو څو زره روپۍ وله ورکړه چې علاج یې وشي. خیر دی راتلونکي کال کې قرباني مه کوه، ضروري خبره خو نه ده. کور سره خوا کې دی رشتہ دار بیمار دی نو د هغه ساتندوی د هغه فکر د هغه حق ادا کول په تا فرض دي. څه شی دي؟ فرض دي. نو چې کله د قربانۍ وخت راغی 80,000 او 80,000 روپۍ پکې لګوي نو چې دلته دې ولګوي خو نه به وي در سره کنه. ته وایي چې بیا قرباني نشم کوی، مه کوه قرباني. نو چې در سره نشته خو نشته کنه، دا در باندې فرض دی دا اول ورک. واسم قرباني نفل ده، دا فرض دی. دې ته ویلی کېږي وذل قربا. رشتہ دارانو حقوق ادا کوي. نور ډېر حقوق دي، کلو کې وطن کې ښځې پسې څوک خبره ونه کي، کور یې بې ستره نشي،
سړی تعلیم کوي او سکول نه مشوم پټ ته او تا ته پته ولګېده مشوم له څپېړه ورکه پلار ته یې وښیه چې دا بچی دې سکول ته نه ځي دا ټول دغه حقوق دي زوی یې ارزه برزه خلکو سره ګرځي منع یې که نصیحت ورته وکړه خرابېږي فکر پې وساته بل سړی وله پیسې ورکوي غلطې عادت یي ته وله پیسې ورکوه صحیح عادت که پلار ته یې وښیه پلار یې نشته ته یې رکاوټ شه ورته ناکاره کارونو ته یې مه پرېږده د کور دیوال یې ټیټ دی وس یې نه رسي ته وله خښتې راوړه دیوال وله وکړه ښځې یې بې ستره نه شي بچي یې بې ستره نه شي څوک ورپسې ګډې وډې ونه وایي دا ټول د رشته دارانو حقوق دا حقوق چې تا ادا کوې که نه ستا خاندان او ستا معاشره به داسي بیا په تا څوک نشي درتلی ځکه چې ټول به یو بل سره داسې وی چې په یوه خبره به ودرېږي ټول بیا په اسانه ستا په کور باندې پولیس چپه نشي اچوی نوره دنیا خو لا پرېږده مسلمانه ته نن سوری سوری ځکه چې تا دا قرآن پرېښی دی او دا در باندې ملا پرېښی دی ملا د دې په ځای باندې بلا شی 2 نمبر سیزونه خرڅوي 2 نمبر علماء کرامو فرمایلی دي دا 2 نمبر خبره ده علماء کرام فرمایي دا 2 نمبر خبره ده بزرگانو فرمایلی دي دا 2 نمبر خبره ده یره جی پلانی کتاب لیکلی دي دا 2 نمبر خبره ده 1 نمبر خبره دا چې قرآن لیکلی دا او چا ویلی دا دا الله دا 1 نمبر خبره یا د محمد رسول الله هغه فرمان چې قرآن سره برابر دی دا 1 نمبر خبره ملا د دې په ځای باندې بله شی پاپړ جوړ کړي دي او خلکو باندې خرڅوي دا مونځ وکړې صلات تسبیح بیا په ولاړې باندې دومره ځلې درېیمه کلمه ووایې بیا داسې درېیمه کلمه او بیا داسې درېیمه کلمه او بیا سجده کړي او بیا چې راپاڅې او بیا به د ګوتو باندې به یې شمارې او دومره ټایم پې لګي او بس جنت دله واجب دی دا 2 نمبر خبرو باندې مسلمان د څه شي نه لرې کړی دی قرآن تبلیغیانو ځان ته یوه لار جوړه کړې ده بهترینه لار ده مزاحمت یې نه کوو فایده یې شته خو لوی نقصان یې دا دی چې قرآن نه یې خلک لرې مدرسو ځان ته 2 نمبري شروع کړې ده مزاحمت یې نه کوو څه فایدې به پکې وي خو قرآن نه یې خلک لرې کړل مجاهدینو قرآن ځانم لرې کړی دی او د خلکو هم خیال نه ساتي سرکار دغسې ملا دغسې هر چا د دیندارۍ یوه طریقه جوړه کړې ده او بس په هغې باندې خلق قرآن نه لرې کوي نو الله فرمایي والیتاما والمساکین د یتیمانو حقوق ادا کا او د مسلمانانو قرآن څه شی دی ټولو نه اول حق یې دا ولا ادا که چې مسلمان ملا وایي چې که چرې د چا پلار مړ شه او زوی یتیم شه نو د نیکه په میراث کې دله حصه نو والیتاما دا معنی ده خیال یې وساتئ او دله بیا میراث مه ورکوئ دا د مسلمانانو دین دی څه چل دی حدیث کې راغلی بس اسانه خبره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوږه دومره مضبوطه ده چې توپه پرېږده او رب العالمین پرې ډزوه الله او رسول یو بل ته مخامخ کا حالانکې کم حدیث چې راغلی دی د هغې معنی دا نه ده لا یرثو ابن الابن مع الابن د هغې معنی دا ده چې ابن ژوندی وي د هغه ابن ته حصه مه ورکوه مطلب دا دی چې پلار یې ژوندی وي زوی له یې مه ورکوه خبره پوهېږي یو سړی دی د هغه 5 زامن دي انوسین دي نو چې د کم انوسو پلار ژوندی دی هغو انوسو ته به حصه لا یرثو ابن الابن مع الابن دا معنی ده دوی ته دا جوړه کړه والیتاما د یتیمانو حق مسلمانان مولیان وایي چې پلار یې مړ شي د نوسي حق د چا پلار به ثابته نه کړي د قرآن نه دا خبره چې د نوسي حصه نشته په میراث دا ګز او دا میدان د دنیا کم مولای چې ثابتولی شي د دې قرآن نه د دې ثابته کي
چې دی ووایي چې پلار یې مړ شي نوسي ته به میراث کې حصه نه میلویږي دا ګزو دا میدان خو که څوک وایي چې نه جي دا خو د نوسي ذکر قرآن نه دی کړی هلکه د ابن ذکر خو یې کړی دی که نه نه جي که نه نوسی خو ابن نه دی که نه نوسی خو ابن نو ورته یې چې ښه چې نوسی ابن نه دی نو بیا خو د نوسي ښځه جایزه ده نکته که د نوسي ښځه نکته جایزه ده ماله یې قرآن کې وښیه که نه چې ویلي وي چې د نوسي ښځه به نکته نه کوي ملا صاحب دې ځای کې به څه کوي دې ځای کې به وایي چې نه جي ابن راغلی دی که نه چې وحلائل ابنائکم نو د ابن اطلاق په نوسي کیږي نو چې ښځې کې د ابن اطلاق په نوسي کیږي نو میراث کې نه کیږي خو میراث کې هم دا ابن لاندې دی که چې په حرمت کې دا د ابن لاندې دی نو په میراث کې هم دا د ابن لاندې دی او ملا صاحب سترګې در باندې ایرانیانو پټې کړي دي مجوسو در باندې پټۍ لګولې ده نو والیتاما د یتیمانو حقوق ادا کې په سر لاس تیروله زړو ښځو به دا غولول دي وی ښځې له چا وي چې که چېرې په یتیم باندې څوک بره نه لاس پورته کي نو وی بره نه اسمان خوټ کېږي نو هغې به ورته لاندې نه ګزار ورکو وخلکه والیتاما دا معنی نه ده چې په سر یې تش لاس تېروه یتاما معنی دا ده حقوق یې ادا که شفقت پې باندې وکړه میراث کې ولا حصه ورکه په ټیم باندې ولا واده وکړه بې رهروی شکار نشي دنیا ده د هلکانو د خرابېدو خطرناک وخت دی نو چې د چا پلار نشته هغه به آلرډي د بې رهروی شکار کیږي یا به یې څوک په آیسو عادتوي یا به یې څوک په چرسو عادتوي یا به یې څوک په سګرټو عادتوي یا په نسوارو یا په نورو ګندګیو نو والیتاما ته د یتیمانو حق ادا کا ځان ته یې نږدې کا چې د خلکو جامې وي دته جامې وکړه که خلک اختر ته کپړې کوي دته کپړې وکړه خلک خپل بچي ځان راله نږدې کوي دام ځان ته را نږدې که ښکلې که خلک خپلو بچو ته د سهار ټایم 100 روپۍ جیب کې ورچوي ته یې دله ورچوه دا سیال که د معاشرې سره نو والیتاما دا معنی والمساکین هر هغه غریب سړی چې د هغه معیشت ولاړ دی وس یې نشته طاقت یې نشته غریب دی خلکو سره سیالي نشي کوی که د خلکو ماشومان بیماران شي نارت ویسټ لی بوځي او د ده وله چې بیمار شي ډوډۍ ورباندې څکي نو دا خلکو سره سیال کا ته د ده علاج وکړه دته کپړې وکړه د ده د ښځې او د بچو خیال وساته خلکو کره کټوی پخیږي د کره نه پخیږي د ده د کټوی خیال وساته والمساکین دوی هم معاشره کې د خلقو سره سیال کا توازن یې برابر کا او بل وقولو للناس حسنا الله تعالی فرمایي خلقو سره ښې خبرې کوه کله چې چا سره دغو غریبانانو سره مور پلار سره یتیمانانو سره مسکینانو سره رشتہ دارانو سره خبرې کوي نو وقولو للناس حسنا په ښه انداز په خوږه انداز ورسره خبره کوه درسته خبره مه کوه کلکه تیزه سخته خبره مه کوه د مینې او د محبت خبرې ورسره وکړه خو د مینې او د محبت خبرو کې ځان پوه کړه د مینې او د محبت هر هغه خبره ده چې هغه دنیوي او اخروي فایده لري مینې محبت خبره دې ته نه وایي چې ته به خامخا سړي ته وایي چې بچیا تا نه قربان شم دا خوږه خبره کله کله د څپېړې په شکل کې چې په دې ځان پوه یو ماشوم دی هغه به غلطه کوي نو اوس په دې ټایم کې که تا هغه سره خوږه کوله دا ته تباه کوې وقولو للناس حسنا نو دې ټایم کې هغه سره ښایسته خوی وکړه څه مطلب دا د څپېړې لایق دی نو دته ښه ښکلې څپېړه ورکړه
لکه څنګه چې خپل بچي له څپېړه ورکوي ناکاره کار نه یې منع کوي دقسې دا منې متوازنه د دنیا او د آخرت دپاره ښایسته خبره خلکو سره کوه خلکو سره احسان هم کوه د خولې خبرې هم خوږې کوه واقیموا الصلاة وآتوا الزکاه الله تعالی ممد د اعمالو بیان که د بره اعمالو باندې به عمل څنګه کیږي تا ته به د مور پلار د رشته دارانو د یتیمانو د مسکینانو دا حقوق به تا ته یادیږي څنګه دا به راځي څنګه نو واقیموا الصلاة وآتوا الزکات ته مونځ کوه زکات ورکوه نو دا ټول څیزونه به د مخته تیریږي یعنې په قرآن به پوه وي مانځه کې به تلاوت کوي نو چې تلاوت کوي نو ته به لګیا وي وبالوالدین احسانا مضغوطه به دې راشو خو د مور پلار الله حقوق بیان کړي نو چې ته هر مانځه کې یو ځلې آیت د وبالوالدین احسانا وایې نو تا نه به د مور پلار بې قدري وشي خو به شرط چې پې پوهېږي خو که نه خو که زموږ د مسلمانانو غونې هسې غوته 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 د توتي مونځ دی هېڅ چاله معنا نه ورځي ملایان ورته وایي چې دې نه بغیر هم مونځ کېږي بس چې کېږي دغه دي نست کېږي ټولو کېږي چا بل سړي ته ووایي چې په ډیران مونځ نه کېږي هغه ورته یې چېرې ډېر غټ دروغ دی ووې وی ولې وی وله بله ورځ زه ولاړم داسې ښکلی کېده هغه ورته چې داسې خو کېږي خو قبلیږي نه نو ملایان هم وایي چې په که چاله ترجمه نه ورځي مونځ یې موږ هم وایو چې کېږي خو قبلیږي نه نو الله تعالی فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة د مانځه اهتمام کوه روح والا مونځ بې روحه مونځ نه السلام علیکم هېڅ څه نه په دې نه شوې پوه چې ما څه ووې معنی چې درځي اقیموا الصلاة مانځه کې به تا ته دا خبرې ازبرې راځي بار بار به یادیږي وآتوا الزکاة زکات ورکوي نو تا به د لاس آزاد وي په پیسو باندې به بیا نه خفه کېږي نو بیا د خلکو حقوق هم ادا کوی شي خو که په ټولې زندګۍ کې تا یې 1 روپۍ چاله ورکړي نه وي نو بیا ته د غریبانانو یتیمانانو او د رشته دارو حقوق نشي ادا کوي ځکه حقوق ادا کېږي په پیسو باندې او په پیسو دې زړه نه کېږي وی چې یو سړي سپی مړېده دی ورته سخت جړېدو چا ورته ووایي چې هلکه ولې جاړې وي دا سپی راته ډېر ګران دی او دا مري ورته چې دا ولې مري وي وږی دی ورته چې دې بوجۍ کې در سره څه شي دي وي چې روټۍ ده وي خو دا وله واچوه وي دا وله نه شم اچوی خو مري و بس ډېر سخت ورته خفه یم مسلمانانو باندې مور پلار ډېر ګران دي رشته دارانو ډېر زیات خیال ساتي خو پیسې والا دا نشو کوی نو بیا شي خیال ساتي د مور پلار ګرانوالی ولې دا دی چې ښکلوي یې هغه خو ماشومان نه دي چې ښکلوي غېږې کې یې ګرځوي غېږې کې هم نه ګرځي وبالوالدین احسانا وذي القربى والیتامى والمساکین یا بل ځای کې راځي وابن السبیل دا ټولو حقوقو خیال ساتلی شي په پیسو باندې په څه شي باندې مزدوري کوه خپله هم خوره انډیوالانو خیال هم ساته غیر چاپیر د ګاونډیانو خلق خیال هم ساته ګوره چې معاشره څنګه جوړیږي الله تعالی فرمایي ما تاسو نه دا عهد واغست ثم تولیتم الا قلیلا الله فرمایي بیا په تاسو کې ډېرو کمو خلکو دا لوظ ومنلو ثم تولیتم مخ واړولو تاسو د سره مو داسې ونه لکه ما سره مو چېرته معاهده کړې وي ثم تولیتم بیا مخ واړولو تاسو الا قلیلا منکم بعد داسې لږونې کسان و چې هغوی به د الله حکمونه بجا راوړل الله فرمایي وانتم معرضون الله فرمایي دا مخړول دا خبره نه منل دا ستاسو عادت دی وانتم معرضون معنا څه ده دا ستاسو عادت دی کوئ داسې ستاسو کار دا دی چې تاسو مخ اړوئ مخکې الله تعالی په دې بل آیت کې په دې 2 آیاتونو کې ښکلې خبره لیکلې ده او د نن سبا په دې امت ډېره بهترینه فټ ملایان خو د زړې زمانې خبرې کوي دا جدیدي خبرې چې دا خلق کم څه کوي دا د قرآن کې خلکو ته نه ښایي فټ کولی یې نه شي بس
زړې زماني خبره بحیره او صاحبه وغیره د بیان کی خبره ختم. دلته الله فرمای و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشهدون. الله تعالی فرمای تاسو نه ما یو بل عهد ما غسته، تاسو ته ما ویلي وو چې تاسو به د یو بل وینه نه تویوئ. نو دا بني اسرائیلو ته ویلي دي، اوس روا ده؟ اوس د وینې تویول روا دي؟ نه دي روا. لا تسفکون دماءکم، یو خو دا خبره ما تاسو له کړې ده چې د یو بل وینه به نه تویوئ. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، او بل به دا کار کوئ چې کم خلق بې وسه دي، بې څوکه دي، غریبانان دي، بې سړو دي، نو دا به د خپلو کورونو نه بې دخله کوئ. چې سړی د کور اوباسي اوس ځای ته قبضه کړي، سړی د کور اوباسي ځای وله تنګ کړي، وی شړې د علاقې نه. په ایمان ووایه نن سبا بلا شی خلک د خپلو رشته دارو د وجې نه دي را تښتېدلي دي علاقو ته. اول منګه چې راغلي یو، منګ خالص د خپلو رشته دارانو نه راغلي، دې ځای ته ترې راغلي وو، دې ځای. نو منګ زړه کې وی چې اوس که زه زورور وم خو دا به رانه خوږ شي، خو که دا زورور وي خو منګه خوږي. نو چې ټوله ورځ جرګې کوو او ټوله ورځ انرژي زمونږ په دې ختمیږي چې د داسې ولې لاړې او د سترګې دې ولې د هلک سترګې ماله برګې کړې او د چرګه داسې لاړه په کوټې باندې سپی غپېږي او چرګې دې چې کم دی اوږه خوړلې ده پټي کې، یا به ښځې سره بدي کوي چې چرګې مه ساته، یا به تربورانو سره بدي کوي چې هلکه چرګې چا تړلي. نو ښه ښکلې م کډه راواغسته ورمړو دلتې راغله. او زمونږ په دې ورمړو کې دا غیر چاپېر ما سره چې پراته دي دا ټول خلک تقریبا د خپلو علاقو نه همدغسې راغلي. ولې مسلمان نه دی پاتې. لکه څنګه موږ خپلو رشته دارانو نه راوتښتېدو د هغو د بدو اعمالو او د اخلاقو د وجې نه. اوس چې په دې ځای کې کم سازي خلک دی، که هغه موږ ته سپک نظر کوي او که هغه موږ تنګوي، نو هغه د دې نه هم زیاته خطرناکه ګناه ده. الله فرمایي لا تخرجون انفسکم من دیارکم، یو کار دا وکړئ چې یو بل وینه مه تویوئ، او بل تاسو یو بل د کورونو نه د ځایونو نه مه بې دخله کوئ. ثم اقررتم، الله فرمایي تاسو په دې خبره ښه ښکلی اقرار وکړو، وانتم تشهدون، تاسو اوس هم ګواه. ستاسو په کتاب کې دا خبرې لیکلي دي، قرآن کې لیکلي دي، تورات کې لیکلي دي، پخوانو کتابونو کې لیکلي دي، اوس تاسو مشران ګواو، تاسو دا خبرې ومنلې. الله فرمایي ما سره ثم انتم هؤلاء، الله فرمایي خو بیا تاسو یې خلقو، هغه خلق یې تقتلون انفسکم، چې تاسو یو بل وجنئ، زه مو ګورم چې یو بل وجنئ. وتخرجون فریقا من دیارهم، او زه وینم چې تاسو غریبانان کمزوري خلک د خپلو ځمکو نه بې دخله کوئ. ډېرو خلکو نه خلکو ځمکې نیولي دي، په دې ورمړو کې بلا شی جایدادونه خلکو پردي لاندې کړي دي. پخوا زمانه کې به یو سړی غریب و، بې کسبه و، بل سړی به مالدار و، یا به پلار او تره چې کم دی پټواري و، یا به پټواري سره تعلقدار و، نو 90 کنال جرب، 12 جرب، 10 جرب، 21 جرب دا ځمکې ځانو پسې اړولي دي. نن هغوی پې مزې کوي، بل فریق ورسره بدیانې کوي. بلا شی خلق الله تعالی دا قرآن کې مخکې ویلي دي، خو ملا به نه لیدلي چې خلکو ته بیان کی، عوام به څه واوري. نو الله فرمایي ثم انتم هؤلاء، بیا خلقو تاسو تقتلون انفسکم، زمو وینم چې تاسو یو بل وجنئ. ولې ورمړو کې نه وجلی کېږي، هلکه غیر چاپېر مسریزو کې نه وجلی کېږي، په دې تمامو قبایلو پښتونستان کې نه وجلی کېږي. الله فرمایي وتخرجون فریقا منکم من دیارهم، او بیا تاسو کې یوه ډله داسې شته چې تاسو خلق وباسئ د خپلو جایدادونو د ځایونو نه، نیولي مو دي تېنه،
تظاهرون علیہم بالاسم والعدوان. الله تعالی فرمایي چې تاسو خو یې بني اسرائیل د هغو زامن یې، تاسو له خو چالونه ډېر درځي، بانې کوئ. نه جي ما خود نه، زما خو د سره هېڅ بدي نشته. نه جي کور نه دی ویسته، نه 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 حاجي تاسو ته غلط فهمي شي، هغه خو د دغه سړي ورسره بدي ده، زما نه ده. الله فرمایي تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان. دا کم سړی چې ته د ځای نه ایستل غواړې، ته خو ځان نه ټارګېټ کوې، بل سړی دې ورمخکې کړی دی، هغه سره پټ تعاون کوي. ورته وایي چې تکړه شه، تحصیل تاڼه کې دې هم زه ذمهوار یم، پیسه هم دله زه در کومه، او بس ته لګیا شه. دلته ته ښه مزېدار سپینه ګوته ناست یې، ته خو ملک یې، ته خو مفتي یې، ته خو ارباب یې، ته خو خان یې، ته خو ناظم یې، ته MNA MP یې، ته خپل پوزیشن نه خرابوي. دلته دله پیسې ورکوي، هلته هلکه څه چل دی د پلني جګړه، دلته خلک هم راغونډ کړي، یاره کلي والا او دا وګوره جنګ دی، دا جدا کوي، او دا دې منځ کې فیصله وکړئ که نه د الله بندګانو. دا نښلولي چا دي؟ هلکه جواب خو راکوی که نه؟ دومره دومره کپرې خوځوي. دا چا جنګوي؟ څوک؟ موږ یې جنګوو. په دې کلي کې څه کسان وي چې هغه دې سړي له تعاون ورکوي، د سره مدد کوي، د ده رکي ورته کوي، اطلاع وله ورکوي. هغه سره خپل کسان وي، هغه بل چا راټس کولی وي، دا بل چا ټس کولی وي. الله فرمایي تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان. ته به یې پخپله نه وباسې، خو د هغه خلاف بل سره مدد کوي. او بیا الله تعالی فرمایي وان یاتوکم اسارا تفادوهم. الله تعالی فرمایي چې کله بیا دا سړی ورباندې زورور شي، ځکه دلته خو ولته خرچه ورکوي، ټوپک هم ولته هلې، پولیس کې هم ته د سپورټ کوي، نو دا ورباندې دومره حاوي شي، وجل سره کې وکي، مړي سره کې وکي، اخو لاړو خاورې ته، آخري دومره خبره وشي چې دا په کور ور وخیږي، بندیان تی یوسي. څه شی وکي؟ بندیان تی یوسي. نو ته بیا په حرکت کې راشي او بیا دله جرګه کې ورشي، پټ خو ورسره ملګری، دا بل دې پې ښه والو، دا بل دې پې ځای ته ورسولو، ښځې دې بې سترې کړې، دوه کسان هم ترې بوتلل، نو ته اوس راوړاندې شوې او دې بل کس ته راغلې، یاره دا خو ډېر د نه سړي بچی دی، دا سړي یاره جي بس بوی تللو بند کړي دي، ښه د خلاصېدو زیره خلاصوم، غم مه کوه. مخکې شي ورته دی په خپله دا بچي ورته دی را خلاص کړي، دغه سړي باندې هم ځان ومني، هغه باندې خو یې منلی دی، ټول سپورټ یې کوي، خو چې دا یې کله پې ښه ووالو او دنه یې کله بندیان بوتلل، سړي قید شول، همدا سړی لاړه ورته را خلاصې کړل، دا سړی به تر قیامته پورې د ده ته دعاګانې کوي. یاره جیبه موږ خو بېوسه خلک وو، هغه سړي رانه سړي بوتلي وو، دره لره خلاص کړ. بوتلي تی چا وو؟ ما تې بوتلي. په ایمانه د پښتنو ټوله د ټول هغه منافقت ښکاره کړی دی که نه؟ دا خلک قرآن داسې وایي ته به چې که دا آدم علیه السلام زمانې کې راغلی دی او د سره زموږ دپاره دی نه، چې تفسیر کوو په 40 ورځو کې، نو 40 ورځو کې به وایي 40 ګنټو کې هم کولی شي. نو الله تعالی فرمایي وان یاتوکم اسارا تفادوهم، وی کله چې بندیان راشي بیا پیسې پې ورکوي، بیا یې ورته راخلاصوي. وهو محرم علیکم اخراجهم، الله فرمایي د دوی دا نیولو دا ایستل خو هم په تا حرام وو که نه، دا راخلاصولو کې چې اوس وایي چې زه فرض ادا کوم، زما د کلي سړی چا بوتلی دی چې زه یې راخلاص کړم، دا زما فرض دي، نو الله فرمایي دا نه ایستل خو یې هم په تا فرض وو که نه، هغه حکم دی ولې نه منلو. وهو محرم علیکم اخراجهم، په تا باندې خو یې ایستلم حرام وو، ایستلو کار دې پې وکړو، په تا باندې مدد حرام وو، هغه دې پې وکړه، اوس په تا باندې خلاصول فرض دي، اوس دا ورته راخلاص، دا فرض ادا کوي، هغه دې نه ادا کول. مخکې وایي الله افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، دې کې ناشنا خبر الله وکړه. الله فرمایي ځنه حکمونه منئ او ځنو حکمونو باندې کفر کوئ، یعنی که سړی په ټول کتاب عمل کوي نو دا ایمان دی،
او که په ټول کتاب باندې عمل نه کوي بعضې حکمونه نه مني نو دا څه شی دی دا کفر دی وتؤمنون ببعض افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض کفر یې ورته ویلی دی عمل نه کولو ته یې څه شی ویلی دی کفر یې ورته ویلی دا ډېر د نکتې ټکی دی چې دا ذهن کې وتړی ځان سره دا ملایان څه وایي کافر هغه دی چې انکار دې وکړي کافر هغه دی چې سپکاوی وکړي کافر هغه دی چې نه یې مني دلته الله دا ټولې خبرې پرېښوې وی افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض یعنی د قرآن کریم بعض قرآن په بعضو احکامو عمل نه کولو ته الله څه ووی اسی په ایمان وایو موږ تاسو 95% باندې عمل کوو دا کوم ایتونه چې ووی په دې زموږ عمل شته مونځ خو ځکه کوو د جمعې ته څومره لرې لرې نه راغلو پیسه پې نه لګي قسم په خدای چې حکومت اعلان وکړي چې مانځله به هغه سړی ځي چې 4 انې به جمع کوي نو د ورځې 100 روپۍ راځي 5 منځونو دپاره 1 روپۍ 4 انې راځي که که تا 95% خلک په دې جومات کې ولیدل که نه دا منیر شاکر به د نه سړي زوی دا مفت شی دی نه بکسه خو پرېږده انا لله او حج ولې کوو په حج خو ډېرې پیسې لګي اوس به د چا ذهن کې دا راځي چې نه جي وګوره موږ په 4 لک حج نه شهرت ریا لرې که کچاو که دا ریا ته لرې که کچاو که دا شرط کېږده چې حج له به هغه سړی ځي چې هغه نه په کلي کې څوک نه په تلو خبر شي نه په راتلو خبر شي که 95% خلکو دا حج پرې نه خو سړی بنی دا خو ګوره شومنټ ته پکې ځکه یې کوو او شومنټ ډېر قیمتي شی دی دا سړي له ډېره چسکه ورولي روان وي داسې چې زیم والا خلک روټۍ کوي چې بیا راځیم والا خلک روټۍ کوي او والا ګاډی هم جوړ کړی وي چې ناوې را روانه ده نو مړه حج نه خدای رستي چې ګنګارام ته هم در سره لاړ شمه ثواب دی اډو نه وي چې دومره شهرت پکې کېږي ګنګه ته خو والا در سره لاړ شي ګنګه پېژنې د هندوانو حج چې دی اللہ تعالیٰ فرمائی افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب اس اللہ آخری کی نتیجہ ذکر کئی احکام خوی بیان کرل او منگ تاسو ولیدل چې دا احکام منگا یوم نمنو دا مونږ صرف په موږ فرض دی دا یو شی په موږ فرض نه دی مولیانو ته ووایه چې موږ ته نن پته ولګېدا چې دا قرآن کې خو صرف مونږ راغلی دی بل شی پکې خو ډېرې خبرې دي نو الله تعالی فرمایي فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا الله فرمایي چې د چا دا کرتوت وي لکه دا ما چې درته وکړل چې یتیمانو خیال نه د مور پلار خیال نه پیسه چاله نه ورکوي غرباو خیال نه ساتي او یو ته بل ټس کوي مدد کوي په بلې ورچوي او بیا چې کم دی چې جیل ته ته ونیسي دلته یې سیچو ته ټلیفون وکړي جی دا پلان کې نه دی دا کار کوي هغه نه یې سیچو راشي ورپسې ونیسي 10,000 20,000 1 لاک روپۍ ترې نه یې سیچو واخلي بیا دی ورمخکې شي چې څوک یې خلاصوی نه شي ځکه نیولی خو پیده وي مړه ته غم مه کوه سړیه لاړ شي راشي او بیا دې کور والا ته ووایي چې یاره با داسې تخپه مخپه ایس پي صاحب ته عالمه که نه یو 50,000 کېدی ووایي راخلاص یم نیولی پې چاو راخلاص هم دک قرآن دقه ذکر کړی دی نو الله فرمایي چې دا کرتوت د چا وي د هغه بل هېڅ حل نشته الا خزي فی الحیات الدنیا دا به په دې دنیا کې شرمنده وي دا سړی اوس به ته وایي چې شرمنده خو خلک نه دي نو د خپل شرم خو شاته دی که خپل شرم تا ته څه پته ده چې زه ورته شرمنده یو که نه زما د ښځې زما د لور زما د زوی خبره څوک ماله کوي هلکه یو سړی چې زما کور ته راشي الله دې موږ تاسو وساتي او زما په کور کې شپه وکړي
او سهار په پټه دروازه وځي نو بېګاله به ما ته وایي چې ستا کور کې مې بېګه شپه کړې ده هلکه جواب خو راکوی که نه ما ته نه وایي خو شرمېده به زه یم که نه زه به په دې ممبر ناست وم کږه ټوپۍ به مې ایښي وي هغه سړی چې زما په کور کې شپه کړي یا به څه وایي خیر کوس بیچي ایسې مسالې کوي مړه کور کې دې زه وځم او نه وځم دقسې موږ تاسو ټول یو خو چاته پته نشته الا خزي فی الحیات الدنیا الله فرمایي داسې خلک به دنیا کې زه شرموم دا به شرمېندی په لور به شرمېدلی خدای به نه خبر په ښځې به شرمېدلی په زوی به شرمېدلی په جایداد به شرمېدلی په رشوت به شرمېدلی په جرګو کې به پیسې اخیستي په هغې به شرمېدلی مړه خو شاته نه به ښکاره وي خو ده ته به پته هر سړی به یې پېژني هلکه دا څوک دی مړه هغه پلانکې بیبي د هغې خاوند دی که نه دا څوک دی مړه د هغې پلار دی که نه ای خلکه زما د خبرې ذهنونو ته واچوئ الا خزي فی الحیات الدنیا الله فرمایي چې څوک دا کار کوي چې دا کم کرتوت ما بیان که او په دغو باندې عمل نه کوي دله به په دنیا کې شرمندګي وي دی به ذلیل وي دی به د خپل شرم نه خبر نه وي خو ده کې به غوټه سوړه وي ټوله دنیا به یې ویني دی به یې نه ویني ویوم القیامة یردون علی شد العذاب الله فرمایي په ورځ د قیامت به سخترین عذاب طرف ته واړوم دنیا کې به شرمنده کم په ښځې شرمېدلی په زوی شرمېدلی په لور شرمېدلی هسې خور سړی وایي چې زما ښځه پاکه ده خو د کلي والاو نه که ته معلومات وکړې زما پته به تا ته ولګي ستا پته به ما ته ولګي د محلې والاو نه که معلومات وکړې زما پته به تا ته ولګي ستا پته به ما ته ولګي په خبره پوهېږي او په ورځ د قیامت به الله سخت عذاب ته واړوي الله فرمایي وما الله بغافل عما تعملون الله تعالی ستاسو په عملونو غافل نه دی تاسو زړه کې وایي چې کا وده وی دا موږ چې انګریز قانون باندې عمل کوو دا موږ منافقتونه کوو دا موږ حسدونه کوو دا موږ بغضونه کوو دا موږ خلکو پسې غیبتونه کوو دا موږ د رشته دارانو خیال نه ساتو خلکو نه جامې وباسو دې ځای کې ټلیفون کوو سړی پې نیسو هغه ځای کې یې راخلاصوو دغه ځای کې وله پیسې وسله ورکوو دا بل پې وهو الله تعالی فرمایي وما الله بغافل عما تعملون الله فرمایي زه د دې عملونو نه غافل چرته یم بره نه زه هر څه وینم اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون الله تعالی فرمایي دا هغه خلک دي چې دوی د دنیا ژوند د دنیا د عیش عشرت چې د دې ناخبره دی او شاته یې سوړه ښکاري خو بره نه برابر دی دغې ته یې ترجیح ورکړی دی په آخرت باندې دی وایي به دا مخ مې چې برابر وي که نه اوه داسې شاته خیر دی چې څه وایي دوی دا مخامخ د ژوند زندګي غوره کړې ده په آخرت او په ورځ د آخرت به دې خلکو په عذاب کې هیڅ کمی او تخفیف نه راځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین یا الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا زمونږ ټولو ګناهونه معاف کا حاجات شرعیه زمونږ پوره کا ربه څوک راغلي دي قدمونه یې نکۍ تلو کې واچوه یا الله غیر چاپیر ورمړو کې دا څومره بدۍ چې دي دا په دوستیو باندې بدلې کا یا الله په قرآن باندې موږ ته عمل نصیب کا زمونږ په ملک امن راوله اللهم ربنا آتنا فی الدنیا